نوکونو سنت مطابق کټ کولو طریقه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دوه طریقې مروي دي چې په هغه کې اسانه طریقه زده خیمه د خلاص د شهادت ګوتې نه بشروع شي دا به کټ کې دا به کټ کې د دې ګوتې نوکو به کټ کې دا به کټ کې بیا به راشي د ګس لاس کچې ګوتې به کټ کې بیا به ورپسې دا بله کټ کې بیا به د بله مینز والې نوک کټ کې بیا به شهادت والې کټ کې د ګس لاس بیا به د غټې ګوتې نوک کټ کې او په اخر کې به د دې ګوتې نوک کټ کې دا د لاسونو سنت مطابق نوکونه کټ کولو طریقه دی نو دا زده کوي په خپله هم عمل کوئ او په کومه ورځ نوکونه کټ کول پکار دي جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې نوکونه کټ کوي الله دې د له بدن نه بیماري وباسي او شفا وردننه کوي نو یادو ساتئ جمعې په ورځ خامخا نوکونه کټ کوئ په دې طریقې سره کټ کوئ دا سنت طریقه مخکې هم ورسوئ نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغام او سنت طریقه دی مخې ته ورسوئ ویډیو در سره شیر کړئ جزاک الله خیرا